نن کفار د واکمنۍ تاج په سر لري او مسلمان د محتاجۍ په درشل ناست دی نن کفار د دنیا واکمن دی او مسلمان له یو بل نه ګیلهمن دی के लिए दावत देता हूं मैं मदरसा दारुल इल्म रायविंड के नन्हे मुन्ने तालिब इल्म मोहम्मद शहजाद बिन अजमल स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हम उन्हें स्टेज पर बखैर रागले बोलते हैं और पश्तो में वो अपने ख्यालात के इजहार फरमाएंगे। मोहम्मद शहजाद बिन मोहम्मद अजमल। मदरसा के मोहतमिम हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब तशरीफ़ लाए। मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ और उन्हें गुजारिश करता हूँ कि सदारत की मसनद पर वो तशरीफ़ फरमा रहे हैं। जब तक सरपरस्त आला तशरीफ़ नहीं लाते वो अपनी मसनद पर विराजमान हों। मोहतरम जनाब मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब। ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اوریدلی مینمونه هم سلور دی نازل شوی کتابونه هم سلور دی اوریدلی مینمونه هم سلور دی نازل شوی کتابونه هم سلور دی د سلور فرشتو په سر نظام دی امامان او مسلکونه هم سلور دی په سلور بازوګانو دی سفر دی جنازه کې تکبیرونه هم سلور دی رحمان وای چې د سلور ملګرتیا کړه ستا د قبر دیوالونه هم سلور دی جناب صدر جلسه محترم اساتذه کرام پسټیج جلوه افروز علماء کرامو او معزز سامعین السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته تر ټولو مخکې زه تاسو ته په دې نوراني محفل کې ښه راغلاست وایم الله کریم دی زموږ او ستاسو راتګ او ناسته په خپل عالي دربار کې قبوله او منظوره کړې قدرمنو زما تقریر عنوان دی چې نن مسلمان ولې ذلیله دی نن کفار غالبه دی او مسلمان مغلوبه دی نن کفار باچاهان دی او مسلمان غلامان دی نن کفار ظالمان دی او مسلمان مظلومان دی نن کفار خندا او ګډاګانې کوي مسلمان جړه او ویر کوي نن کفار په تخت ناست دی او مسلمان په زولنو تړل شوی دی نن کفار در په مختګ ګاډۍ کې سپاره دی او مسلمان په یو تیرو اوبو پسې کې راوړي ځکه ستاسو په مخ کې د تاریخ ورګردانې حکم نو تاسو ته به پته ولګي چې مسلمان څنګه و مسلمان په جنګ بدر کې 314 په زرو کفارو غالبه شو مسلمان په جنګ احد کې 900 په 3000 کفارو غالبه شو مسلمان په جنګ تبوک کې 10,000 په 10 لکه کفارو غالبه شو صدر عالی مقام او معزز سامعینو دا ولې دا څنګه ځکه چې الله جل جلاله پاک په قرآن کې فرمایي ولا تهنوا همت مه پیلئ ولا تحزنوا خفه کیږئ مه وانتم الاعلون تاسو به غالب یاستئ ان کنتم مؤمنین په دې شرط کې تاسو مؤمنان یاستئ محترم صدر جلسه او معزز سامعین د مسلمانانو مغلوبیت عظیم وجه قرآن اخدا چې کله مسلمانانو کې ایمان کمزور شي نو مسلمان به همیشه مغلوب وي نن مسلمانانو کې ایمان کمزور شو کفر به غالب شو نن مسلمانان په اتحاد و اتفاق کې ناکام شو نو اختلاف د دې زوال سبب وګرځېدو نن مسلمانانو د دین علم تشا کړه د دنیا په واقع لاس ورکړو نن مسلمانانو بې ځایه بحثونه شروع کړل
در پرمختګ لاره ځان باندې بنده کړه. المختصر مسلمانان چې څومره خپل قرآن له سنت له دین نه لرې کېږي نو خپل قدر عزت او وقار الله څه ورکوي. زمونږ د دین دوستي دا حال ده چې د کومو کورونه بچ د تلاوت اوازونه راتلل د هغو کورونو نه اوس د سندرو او د سروزو اوازونه راځي. قدرمنو راځئ چې واپس راسو د الله در ته د رسول الله طریقو ته د قرآن تعلیم ته. حضرت صوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې قریبه د نورو قومونو یعنی کفار به داسې راټول او حمله آور شي لکه څنګه چې اوږې په کاسه راټول شي. یو چا دې تپوس وکړو ای د الله رسوله موږ به په تعداد کې کم یو چې کفار موږ باندې حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه تاسو په تعداد کې ډېر یاستئ تاسو به اوبو په سر په زګ په شان کې یاستئ. د کفارو د زړونو به ستاسو رعب او هیبت ختم شي او ستاسو زړونو کې به وهن پیدا شي. یو چا دې تپوس وکړو ای د الله رسوله دا وهن څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل حب الدنیا و کراهیت الموت یعنی په زړو کې به د دنیا محبت زیات شي او لکه مرګ به مسلمان نفرت کوي. دا هغه مرګ نه چې د هغې نه خلاصون نشته. ای عاقله راشه غوږ ونیسه ما ته مرګی نه پرېږدي هېڅوک خپلې رضا ته. ډېرې مات کړنو مزغې ته کبرجنو چې له قبره بې سم نه کتل هیچا ته. ای رحمانه توبه وباسه دنیا کې شرمنده چې په محشر نشي الله ته. وما علینا الا البلاغ.